دایم چې د عمران او دغه د پارټۍ د خدای سټه وباسي عمران خان چې پرس که خروم ورده کنه نو هغه به مو ورغاو د عمران خان د گرفتاری هم یو کوشش روان دی دغه د پارټۍ د ختم پانسی ګرفت گرفتارو په خدای مې د قسم چې ناسور دی د ملک د پاره فتنه ده یو فساد دی وسنی حالاتو د پاره عمران خان د ملک د پاره سیټ دی عوام دا غواړي چې یاره یو پیر بیا په دې صوبه کې د عمران خان حکومت راشي واحد یو پارټي د عوامي نېشنل پارټي کاغه امیر حیدر خان ودی دی صرف او صرف د خاورې ته پوسه غو کړي بل څه نه کړي ما خپل مول اپریشن کړی د عمران خان په کډ مولا کړی دی خپل رول می کړی د عمران خان په کډ مولا کړی دی تحریک انصاف د پارټي نظر زیات مطمئن یم جی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو زه غفران الله مو قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې زمونږ د ملک پاکستان چې کوم سیاسي صورتحال له نو یقینا هغه نن سبا ډېر د ګمبیر صورتحال سره چې دی هغه مخ ته او هم دغه وجه ده چې روب په مخه چې دی دغه د پاکستان تحریک انصاف د کارکنان هم گرفتاریانې روانې دي او د دې ترڅنګ د کم چې لیډرشپ د هغوی دغه استعفاګانې هم روانې دي د دې ترڅنګ که موږ وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ د ختمېدو خبرې هم روانې دي په دغه هکله نن د سوات د ولس رایې هم معلومو چې د سوات ولس څه ویل غواړي آیا د تحریک انصاف پارټي ختمېدی شي که نه او که ختمه شي نو په دې صورت کې دوی د چا ملګرتیا بیا کوي او په ختمېدو په صورت کې څه ویل غواړي پروګرام به مخ په وړاندې بوځو تاسو هېڅ چېرته مه ځئ زموږ سره اوسئ نه پی ډي ایم سپورټ کوم او نه پی ډي آی خو بدترین دغه عمران خان و بدترین حکومت په دې دغه کې په دې لس کاله کې چې د صوبې په کومه تباهۍ ته رسولې ده څومره قرضداري کړې ده څومره کرپشن شوی دی او زه خدایم چې د عمران او دغه د پارټۍ د خدای سټه وباسي پوه شوې ورسره اوس دا راته ووایه حاجي صاحب د عمران خان د گرفتاری هم یو کوشش روان دی یا د هغه د پارټۍ د چې پانسی ګرفت گرفتارو اره په خدای مې د قسم چې ناسور دی د ملک د پاره فتنه ده یو فساد دی اره پرې ښودل چې د ملک د تباهي ده ډیره مهرباني ستاسو او ستاسو د ټي وي د چینل زمونږ مرګتیا خو د عمران خان سره ده ځکه چې وسنی حالاتو د پاره عمران خان د ملک د پاره سیټ دی د پی ډي ایم دی حکومت ته کومه وګورو د نگران سیټ اپ ته په دې کې خو د مهنګای انتها ده کته د اوبو بیلونو ته وګورئ کته د بجلی بیل ته وګورئ کته د ګیس بیلونو ته وګورئ د خلکو ملاګانې ماتې کړې دې مهنګای او دې ګرانۍ خو د خلکو هغه ټینشن او هغه څه دومره بړاو کړي دي چې یاره خلکو چاته پته هم نه لګي چې یاره سهار کېږي او ماښام کېږي کله البته موږ عوام دا غواړو چې یاره یو پیره بیا په دې صوبه کې کم سے کم په دې صوبه کې د عمران خان حکومت راشي او یو پیره بیا موږ عمران خان له مقور کو ځکه چې هغه یو داسې لیډر دی واحد د عالم اسلام یو داسې لیډر دی چې په هغه باندې مسلمانانو ملکونو ټول یو متفقه شوي دي او بله خبره دا ده چې په عمران خان کې دا غټه کوالټي ده چې یاره هغه کرپټ نه دی هغه غل نه دی که تاسو وګورئ چې څومره سیاستدانان په دې ملک کې راغلي دي هغه ټول د هغو د کرپشن انتها او د هغو د کرپشن تاریخ چې دی هغه دی په دې ملک کې د خلکو ته نن سبا ماشوم ته پته ده که موږ ته چېرته دا اندازه لګېدی چې یاره مطلب دا دی د عمران خان شوګر میلې دي کرش پلانټې دي او انډسټریانې دي او د هغه جایدادونه دي او د هغه په بهر ملکونو کې مطلب دا د اساسي دي نو موږ چېرته هم د عمران خان مرګتیا نه کوله ځکه چې د نواز شریف تلې او د دې خلکو ته وګوره د هغو په اسټرالیا کې جزیرې د هغو مطلب دا دی په سعودي کې کاروبارونه په هر یو ملیشیا کې د هغو بلډینګونه د هغو پلازې د هغو مارکیټونه خو عمران خان یو واحد داسې لیډر دی چې هغه موږ ته لا تر اوسه پورې موږ ته نن سبا د سوشل میډیا دور دی د پرنټ میډیا دور دی هر سړی خبر دی هر سړی خپوه دی په دې خبره باندې د هغه هېڅ قسم اساسي نشته نه پې د کرپشن یاره پی ټي آی سره مې ده جی پی ټي آی ده ستا چا یاره زه خو نه پی ټي آی سپورټ کوم صرف او صرف خپله خاوره او خپل اختیار ان پي دا راته ووایه تاسو چې د خاورې خبره وکړه دې خاورې دپاره نن سبا په سیاست کې څوک لګیا دي او بالکل به کې لګیا دي ګوره سیاست کې په سیاست کې کول د ټول ناول د سوچ وکړي که نه خپله خبره به د خپلې خاورې کوو د کې پي کې به کوو د کې پي کې کې نه عمران خان تپوس کړی نه بل سړي کړی ټیک شو واحد یو پارټي د عوامي نېشنل پارټي کاغه امیر حیدر خان ودی دی کاغه مجبور خان دی کاغه باچا خان دی صرف او صرف د دې خاورې تپوس هغو کړی بل چا نه دی کړی دا راته ووایې نن سبا چې کوم صورتحال روان دی د ملک سیاست څنګه روان دی دې ته په کوم نظر باندې ګورئ د ملک سیاست کومې پورې پاکستان تعلق دی د پاکستان سیاست چې دی دا باونډډ سیاست دی باونډډ دی ته وایي چې هغه د یو خاص پرسنالټي یا د یو خاص ګرو د هغې تابع دې ته باونډډ سیاست وایي که چېرې په دې ملک کې لکه د انډیا غوندې کې
یو آزاد سټیټ وی یو آزاد سیاست وی نو موږ هم د انډیا په شان ډېر مخکې تلو خو چونکې دلته باونډډ دی یو خاص دایرې دننه به ته لکه چلېږي د هغې نه چې اخوا شي یا دې خوا شي بیا به لکه ته خپل سیاست نشي کولی یا به ډسکوالیفاید کېږي یا به د پارټي ختمېږي یا به د سیاسي دایرې نه پارټي ختمېدی شي د تحریک انصاف چې اوس کومه خبر روانه ده یاره زما په خیال باندې د پی ټي آی چې کم دغه دی منشور دی یا د پی ټي آی چې دا کم سپورټرز دي زه دې سره بالکل اګري نه یم دا راته ووایه د ملک چې کوم سیاسي صورتحال دی دې ته په کوم نظر ګورئ بیا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم نن سبا صورتحال روان دی کارکنان ګرفتاریانې ورکوي چې کوم لیډرشپ دی بیا لیډرشپ راوغورځېدو هم او نور هم راغورځېږي دې ته په کوم نظر باندې ګورئ یاره د پاکستان سیاست خو عمومي طور چې موږ ګورو نو دا پارټیانې چې په کوم طریقه باندې راځي نو په دې باندې هر سړی پوه دی چې یاره دا په کوم طریقه راځي او په کوم لیول باندې دا جوړیږي او بیا دا په کوم لیول باندې د څه مقصد دپاره راشي هغه مقصد د هغو یا پوره شي یا پوره نه شي د هغې نه وروسته چې څنګه جوړې شي هم دغه شانتې وړاندې شي دغه طریقه کار د تحریک انصاف سره هم وشو چې څونه په دغه باندې دا راغلې وه په زور شور کې راغلې وه داسې په داسې حل کې راغله او په داسې حل کې جوړه شوه نو په دې باندې نن سبا هر سړی پوه دی او هر سړی په دې باندې پوهېږي دا راته ووایه د ملک چې کوم سیاسي صورتحال روان دی په دې کې د چا سره ملګرتیا کې د عمران خان د ګرفتارۍ د پارټۍ د ختمولو خبرې هم روانې دي ملګرتیا دې د چا سره د عمران خان ګرفتارۍ دی شي بیا ستاسو په خیال یاره الله دې خیر او موږ وایو چې عمران خان ته الله پاک خیر کړي ځکه چې لکه زموږ دپاره خو ښه په دې دی چې لکه ما زه په خپله باندې غریب سړی یم یو عاجزه نو لکه نن سبا چې دی که نه چې معمولي غونته بیماري د باندې راله که نه نو ته دې په لاک روپۍ نشي خلاصېدی او موږ چې یو نو موږ نه لاک زور لرلی شو نه د 8000 زور لرلی نه د 100 زور لرلی شو ما خپل مور لا اپریشن کړی دی د عمران خان په کارډ موله کړی دی خپل رول مې کړی دی عمران خان په کارډ موله کړی دی نو زما خو لکه په خپل ځاني باندې الله پاک ته خیر کړي عمران خان پر روان انتخاباتو کې به ووټ چاله ورکړي پر روانو کې چې دی نو د عمران خان دی تر د مرګه پورې د عمران خان دی حاجي صاحب دا راته ووایه د ملک چې کوم صورتحال دی ته نن سبا په کوم نظر باندې ګورئ د عمران خان ګرفتاري بیا راتلی شي یاره حالات ډېر خراب حالت دي ډېر ګراني ده او ډېرې غټې مسلې دي که نه حل نه ده او راتلل پکار دي لازمي چې بیا څوک رالی یاره عمران خان پکار دی جی دا راته ووایه ماماجي د ملک د نن سبا صورتحال ته په کوم نظر باندې ګورئ حالات څنګه روان دي ستا په نظر او بیا په سیاست کې ملګرتیا د چا سره کوي هسې بھیجانه حالات خو ډېر خراب روان دي او د ټولو پارټیانو سره زما تعلق شته لکه هرې پارټۍ نه موږ خپل مقداري ووټ ورکړی دی خو د تحریک انصاف د پارټۍ نه زه زیات مطمئن یم لکه مطمئنه تې به دی ما که د صحت کارت ته سوچ وکړي نو صحت کارت ډېرو خلکو له لاس ورکړی د هر انسان د زړه هغه مراد یې پوره کړی زما یو ماشوم د دې لوی اختر نه بعد پات شو او په هغه باندې 18 لک روپۍ د علاج لپاره راتلې زه د صحت کارت اسلام آباد غټ برانچ ته لاړم او هغه 18 لک روپۍ ما له راکړې او زما د ماشوم هغه علاج پرې وشو مطمئن دی مطمئن نه بالکل مطمئن یم هغه 18 لک روپۍ راکړې خو هغه ماشوم زما نه په هغه هسپتال کې وفات شو خو لکه که دا پیسې ماته نه میلاو شي نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې لکه ما به چې خپل ځان به مې پرې خرڅ کړی خو لکه چې دې ماشوم د علاج مې کړی د عمران خان نه زه مطمئن یم بسم الله الرحمن الرحیم بس زما دوستانو نن سبا چې حالات روان ډېر بور حالات دي دا غریب سړی چې دی که نه هغه لپاره ډېر زیات تکلیفات دي او د کم دغه سرمایهدار خلک چې دی د هغو لپاره حالات ښه دي ولې غریب ته مزدوري نه میلاویږي او کم عمران خان په حکومت کې چې کم سهولتو عوامو ته یعنی غریبانانو ته هغه نه مخکې راغلی نه اوس راتلی شي ټو دا غورځېږي دا په دغه کې په سیاست کې خدا راځي دا چې غورځېږي دا مونږ عمران خان چې که پرس کا هر یو تن ور دی که پرس کا خروم ور دی که نه نو هغه له به مونږ ورکوو دا مونږ عمران خان نه ورکوو مونږ دوله نه ورکوو ایمانان نه ورکوو جی قدرمنو کتونکو نو دا د سواد د ولس هغه اواز او هغه رایه به چې تاسو ته مې د خپلې کیمرې په شیشه باندې در ورسوله یقین ساتم چې تاسو به هم د پروګرام نه خوندونه اخیستي تر دې بله پروګرام پورې د کیمرمین نسیم خان سره اجازت راکوئ په لوی الله مو سپارم د تل پاتې